بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 198 دی او الدرس الحادي والخمسون یعنی یو 50 نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ الفعل الماضي التلمیذات الفعل الماضي یعنی فعل ماضي بحث وکړو. التلمیذات یعنی د ډېرو شاګردانې جینکۍ چې دي د هغې بحث وکړو. اول چې التلمیذتو یوه شاګرده، دوه دپاره التلمیذتانې راځي او د دوو نه زیاتو دپاره التلمیذاتو د جینکو دپاره تلمیذات راځي. نو ډېرې شاګردانې جینکۍ د دې باره کې به انشاءالله دا سبق موږ وایو. نو د دې نه مخکې موږ یو ضروري قاعده یې زده کوو. دا ګوره تلمیذات جمع ده، د دوو نه زیاتې جینکۍ دي، درې یا زیاتې چې څومره ډېرې وي نو تلمیذات جمع ده. نو دلته کې دې نه معلومه شوه چې په دې درس کې به موږ د فعل ماضي د جمع صیغې استعمالو، که هغه د جمع غایب وي او که هغه د جمع حاضر وي. نو اول موږ د جمع غایب او د جمع حاضر د صیغو جوړېدو طریقه یې زده کوو چې د جمع غایب صیغه به موږ څنګه جوړو، د مؤنث، او د مؤنث د جمع حاضر صیغه به څنګه جوړو. نو یو ضروري قاعده د جمع مؤنث غایب صیغه جوړولو دپاره د جمع مؤنث غایب صیغه جوړولو دپاره د واحد مذکر غایب صیغې اخره کې د نون مفتوحه اضافه کول، یعنی دا نون زبرنا ورسره لګول. فرض که دا ګوره دا ضربه دی که نه، ټیک شوه، د دې سره د دې اخره کې صرف نون زبرنا ولګوه، ټیک شوه، او د دې نون نه د مخکې حرف ساکن کا جزم پې ولګوه، زبر ته ختم کا. نو ضربنا شو. ضربه معنی د هغه یو سړي وخل وکړه، ضربنا معنی د هغې ټولو ښځو وخل وکړه، ضربنا معنی سره هغې ټولو ښځو وخل وکړه. نو ګورئ وایي د جمع مؤنث غایب صیغه جوړولو دپاره د واحد مذکر غایب صیغې، نو واحد مذکر غایب صیغه دا دی، دا ضربه دا د مذکر غایب صیغه ده. غایب صیغې اخره کې د نون مفتوحه اضافه کول، صرف نون مفتوحه، دا نون مفتوحه نه دی، دا به د ضربه سره ولګي او د دې نون مفتوحه نه دا مخکې با چې کومه ده که نه، د ضربه اخره کې چې کوم با ده دا به ساکن کې اخره کې ورسره نون زبرنا ولګوه، اسانه خبره شوه. او د دې نون مفتوحه نه مخکې حرف ساکن کول، لکه ذهبه دی که نه، ذهبه. نو ګورئ د دې ذهبه د اخري با ساکن کا، با دې ساکن کړه، دا ده ټیک شوه، او جمع نون زبرنا مور سره جمع کو. نو دا د ذهبه نه موږ سره څه شو؟ ذهبنا شو. ذهبنا معنی ده هغه ټولې ښځې لاړې، ذهبنا معنی ده هغه ټولې ښځې لاړې. نو ګورئ هغه، نو دا موږ د غایبو خبره کوو، ذهبنا هغه ټولې ښځې لاړې. نو ګورئ موږ سره د جمع مؤنث غایب صیغه جوړه شوه. اوس راځو د جمع مؤنث حاضر صیغه جوړو. نو د جمع مؤنث حاضر صیغې جوړولو دپاره هم د هغې واحد مذکر غایب صیغې اخري حرف ساکن کول او په اخره کې ورسره د تن اضافه کول. د مذکر غایب اخره کې به نون زبرنا صرف زیاتی شو او د دې نون زبرنا نه مخکې حرف به ساکن هم کو، ټیک شوه. نو هغه به د مذکر غایب صیغه شوه. اوس په د ګورئ دا اوس موږ سره ضربه دی که نه، ضربه. نو وګورئ دا با به ساکن کې، دا با چې ساکن کړه او اخره کې ورسره د تن اضافه وکړه، تن. ضربتن معنی ده ضربه معنی هغه یو سړي وخل وکړو، او ضربتن معنی ده هغې تاسو ټولو ښځو وخل وکړو، تاسو ټولو. د تن معنی ده تاسو ټولو، ټیک شوه، او د ضربنا معنی ده هغې ټولو ښځو. نو چې صرف د واحد مذکر غایب صیغې سره صرف نون زبرنا ولګې که نه، نو دا د جمع مذکر غایب صیغه شوه، د جمع مؤنث غایب صیغه شوه، جمع مؤنث غایب، ټیک شوه. او چې کله هم دقه د واحد مذکر غایب صیغې سره تن نه ولګې که نه، نو دا د جمع مؤنث حاضر صیغه شوه، د جمع مؤنث حاضر صیغه شوه. نو په اخره کې ورسره د تن اضافه کول، لکه ذهبه دی که نه، ذهبه. نو د ذهبه د اخري حرف مې ساکن کو او جمع تن مې ورسره ولګو، تن. نو ذهبتن معنی ده تاسو ټولې ښځې لاړئ. د ذهب نه معنی ده هغه ټولې ښځې لاړې، د دې ذهب نه معنی ده هغه ټولې ښځې لاړې، او ذهبتن نه معنی ده تاسو ټولې ښځې لاړئ، ذهبتن نه معنی سره تاسو ټولې ښځې لاړئ، ټیک شوه. نو یاد دی وي چې د جمع مؤنث غایب صیغه، به د جمع لفظ نه وروسته استعمالیږي، د جمع یو لفظ به جمع لفظ، د هغې نه وروسته به د جمع مؤنث غایب صیغه استعمالیږي، لکه الطالباتو دی که نه، الطالباتو. نو ګورئ یوې
طالب ته طالبه وای، طالبه دوو ته طالبتانې وای او د دوو نه زیاتو دپاره طالبات راځي، طالباتو الطالباتو ډېرې جینکۍ ذهبنه لاړې. ټیک شوه. نو وګورئ دلته دا الطالباتو دی که نه، نو دلته ورسره موږ ذهبنه ولیکلو. اوس که چېرته یوه طالبه وي که نه، طالبتون الطالبتو الطالبتو نو دلته کې به ورته ولیکې ته ذهبه ذهبت. ګورئ یوه طالبه لاړه. نو ګورئ چې طالبه یوه ده نو موږ ورله فعل هم واحد راوړو. اوس که طالبه دوه شي که نه، الطالبتانې دوه طالباتې ذهبتا. وګورئ نو دا ذهبتا مې ورله اوس د دوو طالباتو لپاره مې ذهبتا راوړو. او که چېرته ډېرې طالباتې وي، الطالباتو نو اوس به ورسره دقه ذهبنه ولګې، ذهبنه. نو د یوې طالبې دپاره به د واحد مؤنث غایب صیغه راځي، د دوو طالباتو دپاره به د تثنیه مؤنث غایب صیغه راځي، او د ډېرو طالباتو دپاره به د جمع مؤنث غایب صیغه راځي. خو دا یاد وساتئ د واحد طالبې دپاره د واحد طالبې نه وروسته به دا ذهبت راځي، او د تثنیه طالباتو نه وروسته به ذهبتا راځي، او د جمع طالباتو نه وروسته به طالبات راځي. ټیک شوه. اوس که چېرته دا فعل مخکې کې او دا اسم ترې وروسته کې، نو بیا به ګوره چې یوه طالبه وي د هغې دپاره به هم دا ذهبت راځي، که دوه طالبات وي هغې دپاره به هم ذهبت راځي، او که ډېرې طالبات وي هغې دپاره به هم ذهبت راځي. نو دا یو خبره باندې ځان پوهول پکار دي. ګورئ لکه ګورئ دا ذهبت دی، ذهبت طالبتو، ذهبت الطالبتو ٹھیک شوه. اوس که چېرته دوه طالبات کې که نه همدقه ذهبت په ورله راځي. همدقه واحد صیغه چې د اولې د یوې طالبې لپاره کوم ذهبت راغلی و که نه، هماغه ذهبت به د دوو دپاره هم راشي. الطالبتانې. ٹھیک شوه. او که ډېرې طالباتې وي او فعل ترې مخکې شو نو مقه ایک به راځي، ایک نمبر صیغه به راځي. ذهبت الطالباتو وګورئ نو که طالبه یوه وي بیا به مولا فعل، خو که فعل ترې مخکې وي، وګوره دلته ترې ذهبت مخکې شو او طالبه وروسته شوه، دلته ذهبت مخکې دی دوه طالبانې وروسته شوې، دلته ذهبت مخکې دی ډېرې طالبات وروسته شوې. نو که طالبه یوه وي او فعل ترې مخکې وي هماغه ایک نمبر صیغه به راځي، که طالبات دوه شي او فعل ترې مخکې وي هماغه ایک نمبر صیغه به راځي، که طالبات ډېرې شي او فعل ترې مخکې وي نو وګورئ دلته ترې فعل مخکې دی هماغه د واحد مؤنث غایب صیغه به ورسره لګې، واحد مؤنث غایب صیغه به لګې. ټیک شوه. او که نه طالبه مخکې وي او فعل وروسته وي نو بیا به چې یوه طالبه وي نو د مؤنث واحد صیغه به ورسره لګي، که دوه طالبانې وي نو بیا به د مؤنث تثنیه صیغه لګي ورسره، او که ډېرې طالبانې وي نو د مؤنث جمع صیغه به ورسره لګي. امید دی چې په دې باندې به پوه شوي وي. نو دقه وایي الطالباتو ذهبنه. وایي یاده دې وي چې د جمع مؤنث غایب صیغه د جمع مؤنث غایب صیغه به د جمع لفظ نه وروسته استعمالیږي. وګورئ ما تاسو ته وویل چې د جمع لفظ نه وروسته ذهبنه استعمال شوی. ټیک شوه. لکه الطالباتو ذهبنه، نو طالبات جمع لفظ دی، د دې نه وروسته بیا ذهبنه د جمع مؤنث غایب صیغه استعمال شوه. نو په دې مثال کې اسم مخکې استعمال شوی او فعل وروسته استعمال شوی. ٹھیک شوه. نو ګورئ اسم د الطالباتو اسم دی دا مخکې استعمال شوی او ذهبنه فعل دی دا وروسته استعمال شوی. خو که چېرته فعل مخکې استعمال شو، که چېرته فعل مخکې استعمال شو او اسم وروسته استعمال شو، که فعل مخکې استعمال شو لکه دلته کې وګورئ دې ذهبت الطالبتون او اسم وروسته استعمال شو نو بیا به فعل دپاره واحد صیغه استعمالیږي. بیا به فعل د واحد صیغه استعمالیږي. نو بیا به فعل د واحد صيغه استعماليږي لکه ذهبت الطالبه. نو ګورئ نو طالباتو جمع دی او دې لپاره هماغه د واحد مؤنث غایب صیغه راغلی ده.
نو ما تاسو ته دلته مثال درکو که دا طالبه یوه وي که نه یوه وي نو بیا به هم ورله ذهابت استعمالیږي که طالبات یې دوه شي او فعل ترې مخکې وي نو بیا هم ذهابت استعمالیږي او که طالبات یې ډېرې شوې او فعل دغه وي فعل ترې مخکې وي نو بیا به موقع ذهابت استعمالیږي نو ذهابت د یوې طالبې دپاره هم استعمالیږي د دوو دپاره هم استعمالیږي او د دوو نه زیاتو دپاره هم استعمالیږي امید دی په دې باندې به پوه شوي وي اوس وایي معانی الکلمات د الفاظو معنی معانی الکلمات کلمات د کلمتون جمع ده یعنی لفظ ته کلمه هم وایي او کلمات بیا د جمع دپاره الفاظ هم ورته وایي او کلمات هم ورته وایي نو معانی الکلمات د الفاظو معنی ٹھیک شو نو قلیلا معنا ده لږ وخت قلیلا لږ وخت قلیلا لږ وخت ارضعنا وګورئ دا اوس مونږ چې کومه بره د جمع صیغه جوړه کړه که نه نو د جمع مؤنث غایب هماغه د جمع مؤنث غایب صیغه ده ارضعنا هغې ټولې ښځې پیس کوي یعنی دودھ پلاتی ہے ٹھیک شوه ماشومانو باندې پیس کی ارضعنا هغه ټولې ښځې ماشومانو باندې پیس کی آمنا دا د تسنیه و جمع متکلم صیغه ده آمنا معنی ده مونږ ایمان راوړو مونږ ایمان راوړو ٹھیک شوه او د ماضي صیغه ده نحج البیت نحج نو دا نحج چې دی دا هم د جمع متکلم صیغه ده نحج معنی ده مونږ حج کوو البیت د بیت الله شریف نحج البیت مونږ به د بیت الله شریف حج کوو نحج البیت مونږ به د بیت الله شریف حج کوو انشاءالله اجتمعنا دا اجتمعنا ته وګورئ دا اصل کې د اجتمعنا جوړ شوی دی اجتمع نو وګورئ اخري حرف ساکن کا او نون زبرنا ورسره ولګوه نو اجتمعنا شو څه شو اجتمعنا نو دا اجتمعنا د جمع مؤنث غایب صیغه ده د جمع مؤنث غایب صیغه ده نو اجتمعنا معنی ده هغه ټولې ښځې رایوځای شوې راجمع شوې هغه ټولې ښځې رایوځای شوې یا راجمع شوې ټیک شوه علمنا دا د علم نه جوړ شوی علمه ټیک شوه نو علمنا معنی ده هغوی ټولو ښځو اخودلو اردو کې وایي سکھایا ان سب عورتوں نے سکھایا ان سب عورتوں نے نو دا علمنا د جمع مؤنث غایب صیغه ده او معنی د هغه ټولو ښځو اخودلو یعنی سکھایا اردو کې وایي او صمنا دا د جمع متکلم صیغه ده د دې معنی ده مونږ روژه ونیوله صمنا مونږ دوو یا ټولو روژه ونیوله صمنا د جمع د تثنیه متکلم صیغه ده او د جمع متکلم هم صیغه ده د دوو دپاره هم استعمالیږي دوو نه زیاتو دپاره هم دا صمنا استعمالیږي نو صمنا او آمنا دا دوه پکې د متکلم صیغې وي د ماضي او نحج چې دی دا د مضارع صیغه ده د متکلم تثنیه او جمع متکلم او ارضعنا اجتمعنا علمنا دا پکې د جمع مؤنث غایب صیغې دي ٹھیک شو او قلیلا پکې اسم دی د دې معنی د لږ وخت نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام